دې دی کې چې په دې چوک کې دا کم خلک وو که نه په دې کې یو سړی تاسو ما ته داسې وښایي چې د اوړو تروړې پسې منډه والي یا د ټرک پسې منډه والي چې پی ټي آی نشنل مولانا دا ټولې پارټۍ نه دي دا رد کول غواړي دا سره دا ټول د دوی دلالان دي دا موږ مشران هم دلالان دي او ورپسې د الله نظام ټول دلالان دي دا ټول نه دي دا ټوله لالول غواړي د ایم پی ای نه ونیسه د ایم ان ای نه ونیسه کم سابقه ایم پی ای دی او کم موجوده ایم پی ای دی دا ټولې پارټۍ ټول دې ته کښتل پکار دا کم چې دوی ته راټول شوي وو دوی له پکار وو چې اثرونه یې وله په کاڼو والې وې او ټرکونو پسې به تاسو منډې وښی نو دا د ټرکونو د وړو سیاست ختمول غواړي تاسو موږ له یو دوه خبرو مقرره کړه بیا طیب شاه خبرې کوم زه ارکیټیکټ انجینر یم یو ټي پېښور نه فارغ یم چې پی ټي آی نشنل مولانا دا ټولې پارټۍ نه دي دا رد کول غواړي دا سره دې دی کې چې په دې چوک کې دا کم خلک وو که نه په دې کې یو سړی تاسو ما ته داسې وښایي چې د اوړو تروړې پسې منډه والي یا د ټرک پسې منډه والي دا ټول د دوی دلالان دي دا موږ مشران هم دلالان دي او ورپسې د الله نظام ټول دلالان دي خو یو سړی داسې نشته چې حق خبره وکړي کم سړي چې ایم پی ای سره تصویر وویستو یا ایم ان ای سره تصویر وویستو نو د هغه مدې به وایي که چا د چا سره تصویر وویستو ځکه دې خلکو افسر لیدلی نه دی ایم پی ای ایم ان ای دوی لیدلی نه دی بس راځي او بیا د دوی مدې وایي دا ټول نه دي دا ټوله لالول غواړي د ایم پی ای نه ونیسه د ایم ان ای نه ونیسه کم سابقه ایم پی ای دی او کم موجوده ایم پی ای دی دا ټولې پارټۍ یو نه که پی ټي آی ده که نشنل دی که جمعیت دی که نواز شریف دی او که دا نور دي دا ټوله لالول غواړي دا ختمول غواړي دا اسمبلي ختمول غواړي او د غني خان بابا یو شعر دی یو نوې دنیا جوړول غواړي چې موږ پکې د مخکې نه زندګي تېرو دا ټول دی د کښتل پکار دا کم چې دوی ته راټول شوي وو دوی له پکار چې اثرونه یې وله په کاڼو والې وې او دا کم چې په کورونو کې دوی له دا کورونه وران کړي دا ټول زاړه سیاست ختمول غواړي رد کول غواړي او نوې خلکو له مخه ورکول غواړي هغه خلکو له چې کم غریب وي که خان مار پسې منډې وښی نو دغه به مالي صرف بم جلسو له راټولوي او ټرکونو پسې به تاسو منډې وښی نو دا د ټرکونو د وړو سیاست ختمول غواړي دلته هم د دوی حکومت دی په هلته کې هم د دوی حکومت دی د شهباز شریف هم حکومت دی واحد دې ځلې داسې حکومت دی چې ټولې پارټۍ خوري پاکستان زرداری یې خوري نواز شریف یې خوري عمران خان یې خوري قاپ یې خوري مولانا یې خوري هر یو سړی پاکستان خوري او موږ وړو پسې منډې وکړو وایي د چا حکومت دی یو وایي د ده حکومت دی او بل وایي د ده حکومت دی نو زما د خپلو عوامو وروڼو ته دا خواست دی چې روځئ او کم سړي درته ووایي چې ما سره جلوس کې لاړ شي نو د ده را سره وران کړئ اول تاسو په خپل بیس وځئ او په خپل بیس جلوس وکړئ چې د وړار دانېږي او که نه اردانېږي او په دې ګودامونو کې پراته دي او که نه دي پراته په دې ډیری کې پراته دي په چارسده کې پراته دي په پېښور کې پراته دي هسې مونږ ولې مونږ له دوکې راکوي مونږ د دلګان جوړ کړي دي کله یو پسې منډې او کله بل پسې او هغه راته حجره کې کښېنه مونږ ورسره تصویر وباسو بیا وایي دا ډېر ښه سړی پس ښه سړی و تصویر یې را سره وویسته نو مهرباني وکړې چې کم سړی ته وایي چوک ته راشه دا چا له مونږ تکلیف ورکړو مونږ ځان له کنه وړو پسې مونږ منډې وو روډ هم ځان ته مونږ بندو مونږ نه پوهېږو مونږ ډېر سادهګان خلک یو دا ختمول غواړي دا سیاست ختمول غواړي نوی پاکستان جوړول غواړي نوی خلک راوستل غواړي غریب طبقه راوستل غواړي هله به زموږ دا تقدیر بدلېږي یعنې داسې نه بدلېږي والسلام